هغه د ټیکټ پیسې را سره هم نشته چې پېښور ته په ټیکټ ورسو کې چون کې دی په علاج باندې پیسې ډېرې لګي او دلته ورته ډاکټرانو احکامات جاری کړي دي نو خبره کې دغه 1800 روپۍ دیاړي هغه پاته کې 4 ورځې او 3 ورځې موږ کار دیاړي کوو سر جي سیمټو دیاړي یو کله چا څه وس کېږي جو امداد دې زموږ سره وکړي د بهرحال یو تورسري ده د دې څلور ماشومان دې د پنډۍ زخم شوي ده او دې له پلاستیک سرجري علاج پکار دی اوس نو ډاکټران خدا وایي چې دا پېښور ته ورسوئ او پلاستیک سرجري ولا وکړئ او هغه اوس زموږ نه راځي موږ یې بوځو کته یو ډاکټر وایي چې دا پېښور ته بوځئ پلاستیک سرجري ولا وکړئ هغه زموږ اوس نه راځي چې موږ یې بوځو یو که د چا څه وس کېږي جو امداد دې زموږ سره وکړي دیاړي کوو سر جي سیمټو دیاړي ورځ کې دغه 1800 روپۍ دیاړي هغه پاته کې 4 ورځې او 3 ورځې د دې په علاج باندې سر جي چې معلومات خو راته پوره نه لګي خو تقریبا د لکاو خبره ده زموږ دې بس مرسته دې وکړي نو چې د چا څه وس کېږي خپله وس مطابق خیر سره د چا کېږي موږ سره خپله مرسته وکړي چې موږ دا مریض ډاکټر ته وښیو هغه د ټیکټ پیسې را سره هم نشته چې پېښور ته په ټیکټ ورسو 0245 56 76 297 بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو ناول خو چې د اباسین ټي وي او کامران صاحب تاسو ډېر زیات مشکور یم چې راغلی دلته په دې سخت وخت کې د دې مریض خواله چونکې تاسو کال زوم کړي وو زموږ د مصروفیاتو له وجې تاسو بیا هم تاسو معذرت کوم بله خبره ده تاسو ته مریض په حواله خبره وکړه نو زه خو خپله باندې که خپل تعارف وکړم زه د خدای خدمتګار ارګنایزیشن سره تعلق ساتم د تېرو 2 کالو نه هغې کې بیا زما خپل چې کوم ګروپ دی نو سوشل ویلفیر ارګنایزیشن دی از په پرایویټ لیمټ باندې چلوم بیا دغه داود زما ملګری دی چونکې دې سره زما واسطه نه ورغلی هغې ما ته فون وکړو چې تاسو راشئ دلته کې زموږ مریض دی او هغه ډېر زیات مشکل کې د ډریپ له وجې بهرحال چې د دې خپه خرابه شوې ده هغې به ریاکشن کړی زه په موقع باندې دې ته راغلم بهرحال دې ته مې یقین دهاني وکړه دا ستاسو ولاړ دی تاسو بل هم تپوس کولی شئ بهرحال موږ د خپل ټیم د لارې زما چې څومره مسافر ملګري دي دلته دي نو هغې ورسره خپله مرسته هم کړې ده کومک یې هم کړی دی بېګا هم د دې خواله راغلی وم خو بهرحال په هغې باندې نه کېږي چونکې دې په علاج باندې پیسې ډېرې لګي او دلته ورته ډاکټرانو احکامات جاري کړي دي چې په پېښور کې به علاج کېږي د پلاستیک سرجري کوي نو بهرحال زه د حکومت وخت نه دلته زموږ څومره ادارې دي او صاحب احساسات څومره خلک دي نو هغې نه هم دغه مطالبه کوم چې راشئ دې سره ودرېږئ او دا ټول زموږ هم دی بهرحال یو تورسري ده د دې 4 ماشومان دي او د چې کوم کار کې تاسو تفصیل ذکر کو نو بهرحال زه به دې نه دغه تمه ساتم د خپلو پوښتنو نه چې راشئ دې سره په دې لوی مسله کې ودرېږئ ډېره زیاته مننه